یا مخصوصی شی لکه ځوانان چې ګړۍ لري ګوتمۍ لري او قیمتي پټوګانو خولۍ لري یو لسو پنځلس زره جو خرڅ لري نو که مالک د ټوله دنیا سفلار هم پر دې زوی باندې راځي د غایب اوزیه چې څوک مسافر دی د هغه مسافر اوزیه کېدلی شي چې د هغه په مال یا په شریک مال باندې نو وکیل به معلوموي د دې لپاره چې د هغه شی په هغه باندې که نه قبض کېږي په وکیل باندې دغسې د لورو د خور چې وت شوې ده بابا څه خامخا په ولور کې یو څه څکه څوړه شوي نو اوس دی غواړي د لور دپاره هم په دا خپلو اخترو کې اختر کوي یا د خور دپاره کوي هغه وخت صحیح کېږي چې یا پیسه ورکړي لور خور ته هغه یې رانه شي یا دا پسه دې ته ور واستي چې دا یار مالکه شي خاوند شي قبض یې کړي بیا نو د هغې اختر صحیح دی هسې د بابا حلالول د هغه دپاره نه دی صحیح حجانو باندې پر هغه حجانو اضحیه پر کومه حجانو باندې اضحیه راځي پر هغه حجانو چې په مکه معظمه کې یوازې 15 ورځې په نیت اقامت تېرې کړي هغه بعضې حجان داسې چې په ناوخته کې ورسي تر یوم ترویه دا د مینا در ورځې پورې 15 ورځ یا د زیارت څخه د مدینې منورې مخکې راسي 15 ورځې پله پسې په مکه کې د مینا د ورځې پورې پرس نو هغه سړی به بیا دلته ټلیفون کوي او وکیل د ده په پیسو به هغه وکیل یا په شریکو پیسو هغه سړی د ده دپاره اختر کوي ورونو کې بالغ و نابالغ راځي د نابالغ اوزیه دې نه وي د شریک مال څه دي بالغان وکي په ځان فیصلې لیکي بالغ اوزیه کړې وه بالغ ورور حج کړی دی بالغ ورور واده کړی دی چې کوم وخت هغه نابالغ د حساب قابل سو بیا به دا ورښیي چې ما اوزیه په پلانکي کال کړې ده په پلانکي کال ما داسې جاندارۍ در ضرورت بالا کړي دي ما حج کړی دی ما واده کړی دی او فی الحال پر نابالغ باندې به اوزیه نه وي مهر دا پور دی که نه دی پور مهر پور دی د سړي سرمایه 3 لکه د 3 لکه پر ده باندې ولور دی هغه باندې اوزیه نه کېږي او دا مسله چې ښځه یې ورکړې ده که ولور ورسېدی بیا پر دې باندې به اوزیه یقینا وي او که یې ورکړې ده ولور نه دی رسېدلی هغه سړی توانا دی او د میړه طرف نو که سم نه دی ورکړی مده په دې ولور کې نه وي چې کال دوه بعد یې درکوم لکه زموږ په وطنو کې عادت تقریبا دغسې مده نه وي هغه سړی دې توانا پر دې ورکړې نجلۍ مخکې د رسېدو د ولور پر دې اوزیه شته که پیسه نه وي پلار یو څه ور واخلي په دې قبض کې بیا به پلار د دې د ولوره څه کاټ کړي داسې یو سړی دی بدنصیبه چې د هغه مال حرام دی په ناجایز طریقو باندې هغه ګټي پر دغه سړي باندې اضحیه کېږي یا زکات پر کېږي یا حج پر کېږي پوښتنه دا ده پر دغه مال حرام والا باندې اضحیه شته بوج ته اختر خلاص او نه حج باندې شته او نه پر ده باندې زکات شته مال حرام دی پر ده لازمه ده چې تا به ورکړه کوي غریبانو ته هم د ثواب امید به نه به کوي دا مال داسې دی لکه دی چې نه وي مالک بعض اوقات کې داسې پېښه شي چې د بینک ملازم دی یا د انشورنس دا بیمه چې ورته وایي یا د یو بل سودي کاروبار یو څوک ملازم دی تنخواه اخلي پر هغه باندې هم که نور مال نه درلود وضعیه نه پر کېږي او دغه ملازم یا د کمپنۍ والا یا د بینک والا
دا که په غوا کې شریک څنګه دی غوا دا نور دا هم ور خراب کړ ځکه چې دا یو سړی شریک په غوا کې چې د حرام مال والا رالی نو دا نور شپږو کسانو هم بیا نه ده صحیح. او نمه پوښتنه دا ده چې سیمنټ بوره غوړي د افغانستان لپاره اوړي لیکن دغه ټیکهداران یې په چمن کې خرڅوي. دغه د افغانستان سیمنټ په چمن کې خرڅوي، سیمنټ په 400 دی په 300 ورکوي، غوړي ارزانه ورکوي، بوره ارزانه ورکوي. دا د ملک سره هم خیانت دی، د افغانستان سره هم خیانت دی، خرڅول یې هم ناروا دي، رانیول یې ناروا. دا د 100 روپو دپاره دي خپل سرای په ګندو نه لړي، دغه سیمنټ چې قطعا نه رانشي. او دغه سړی د حکومت هم مسؤل دی، د خدای هم مسؤل دی چې ټیکهداري د افغانستان دپاره ده، دا یې پر ویش باندې راګرځي په چمن کې خرڅوي. د الماتا متعلق پوښتنه شوې ده چې هغه مسافري د الماتا ګاهې ګاهې ډېره وي په کلو وي لکه دا هندوستان. زنانه به دلته غاښ وتلې سوه، بیا به دی راغلی نو پیسې مې راوړي نو بیا به یې بله وته. او داسې هم ګاهې ګاهې واوي چې هلته به دفترو کې ورسۍ زنانه ورسره وي پردی. او ګای ګای نو بیا دی چې خپله ښځه م راته لرې ده دلته پردی هم راته نږدې کړېږي، نو دی د چا سره نکاح وکړي. نکاح کې یو شرط دا دی چې دا به معلومېږي چې هغه مسلمانه ده، بل به یې په زړه کې دا نه وي چې دا د څو کالو دپاره. اکثره د ماتا والا که نکاح کوي د الماتا والا نو هغه راوستی درې نه شي، نو نه چې دغه وي چې 1 کال و 15 به یې ښځه وي، نو در هغه صرف محض زنا پورې پښه ده. که په خوله کلونه یاد کو بیا خو نه د نکاح، که په زړه کې وخت و چې د څه وخت دپاره به د الماتا والا سره نکاح وکړه نو هم هغه مکروه ده. خو دا د الماتا مسافري چې موږ اورو بې خونده مسافري دلته چې وایي را چې پر یې خواره کوي 6 میاشتې 1 کال پاته ده، تر دې وایي بوی هم نه کوي. هلته مېلمه وم هلته مېلمه وم 15 ورځې بعد بیا ځغلي. نو الله دې زموږ سره هدایت ورته وکړي. هسې نه چې دا مسافري و دا ګټه د تباهۍ ذریعه ونه ګرځي. تیزابو پوښتنه شوې ده چې دا تیزاب د چین و د جاپان و د دې سره راځي. اصل تیزاب د لوښو د صفایي دپاره و، اوس د اروین د هیروین د تقویې دپاره استعمالېږي. نو یو د دغه تیزابو راتګ پر غیر قانوني ډول باندې دی، او بل د هیروین چې یو بلایه بده ده تباهي د انسان کوي، د هغه تقویه پکې راځي. قسم ګټه دومره ډېره ده چې په 10 په وده تفریح په 40 په خرڅوي، لیکن خدا سودا د خطره سره ده. ځوانانو صدا ایله ده چې د دې ګټه تېر شي. وړه چې نن سبا د بارډر په سرګرمي باندې اوړي، دې کې دا پوښتنه شوې ده چې بعضې خلک وایي دا ثواب لري. افغانستان ورونه دي هغه به یو څه پر پښو ودرېږي، طالبان دي، جهاد دی. او بعضې ملایان بیا ویلي دي چې ښځه پر طلاق کېږي. نو موږ خو دا هم نسو ویلی چې ثواب لري. ثواب به هغه عمل وي چې د کلمې د سرلوړۍ نیت وي، دی خو جو پټه کوي. او دا هم نسو ویلی چې طلاق د ښځه ولې طلاق به هغه وخت راځي چې دی کافر شي. نو سوچ کافر خو نه بولو، ګناهګار یې بولو. دغه وړو والا چې پیسې راپورته کړي دي، پر ښار یې کاختي جوړه کړې ده، په دسملو رشوت ورکوي. و دا رشوت خورو ته چې په بل اختر کې موږ وویل چې دغه باید مخام ورتور شي. او بل د قانون خلاف ورزي هم ده. قانون دغه شیان دا منع کړي دي. او بله پوښتنه دا شوې ده چې په کفري ملکو کې نن سبا مسلمانان اوسېږي،
په امریکا کې 100 لکه مسلمانان دي، په لندن کې 100 لکه مسلمانان دي، د دې فاصلې دي هندوستانیان او پاکستانیان. دا هغه اوسېدل څنګه دي؟ دا خلک درې قسمه دي. یو خو د مجبورۍ څخه د حکومت او د رعایت او د بدۍ د لیش په نشي تېرولی، نو ظالمانه بدۍ یا کیسونه په پسې دي. هغه سړی کولی شي چې په کفري ملکو کې پاتې شي، کاروبار شروع کړي. نو یو بیا هغه دی چې د روزګار داسې مجبوري